قابلیت نمخ کی د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په باره کې تاسو د غیر مقلدین کم د چمن په خپل معاشره کې اهل حدیث حضرات یعنی وهابیان وایو د دیو عالم تیر شوی د مولانا داوود غزنوی په نامه سره هغه ډیر زیات قدر د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپل سینه کې ساتو. اقوال کې راځي چې یو ځل یو غیر بل وهابي عالم هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په باره کې خبرې وکړي او د په مخ کې دا خبرې وشو دته دا خبر راورسید چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په باره کې یو غیر مقلد پلان کې عالم دا خبرې کړي وهابي. هغه مولانا داوود غزنوی ویل یاد ساتئ چې دا سړی به ګمراه کیږي. هغه وهابي عالم دا ویل همداسې وشوه څه ورځې وایي تېرې شوې هغه سړی قادیانی شو. قادیانی د پیغمبر دشمن ته جوړ شو. چا به د هغه په مخ کې وایي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بېادبي نه کوله او خپل یو عالم ته یو ځل ویل زمونږ وهابیان دومره بېادبه دي چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه نوم سه چې کم یو زیات نه زیات ادب وکړي صرف دا وایي چې امام ابو حنیفه باقي ټول دا دروغ وایي. دا خبر هغه کړله په کتابونو کې محفوظه ده که نن یې د کتابونو نه نه ایستي دي د کتابونو شکلونه بدل کړي. وکالوي صاحب لیکله ویل چې کم یو پکې نور ټول بې ادبه دي هغه دا الفاظ ذکر کوي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په باره کې چې دې سړي ته 19 حدیث یادو دته 19 حدیث یادو. علم کې زیات دیو خبر دی چې عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه خبرو کم چې د امام بخاری استاد د امام ابو حنیفه شاګرد دی. حضرت امام شافعی رحمت الله علیه به چې کله د امام ابو حنیفه وطن او کلی تراغه امام شافعی رحمت الله علیه به رفع الیدین نه کول. علم کې امام شافعی مذهب دا دی چې هغه رفع الیدین ته اولاوي لیکن نه به کول. شاګردانو ته تاسو کو وجه سره حضرت وزه دا هغه استي په کلی کې هم چې هغه نه کولو د رفع الیدین ته اولاوي زه څنګه رفع الیدین کولای شم. امام شافعی رحمت الله علیه یا پیر د حضرت امام مالک نه تاسو کې امام شافعی ورته وی استاد جی امام مالک استاد دی ورته وی استاد جی د ابو حنیفه څنګه سره حضرت امام مالک په مسجد نبوي کې ولاړ ورته ویلو شافعی محمد بن ادریس د امام شافعی خپل نامه ده وی اے امام شافعی که امام ابو حنیفه دا دعوه کړی وي الته د لرګي وستن ولاړه وه هغې ته لاس ونیو. امام مالک کم چې د رسول الله په حجره مبارکه ناست دی د نبي علیه السلام د حدیثو درس ورکوي هغه ستنې ته لاس ونیو ویل شافعي که حضرت امام اعظم ابو حنیفه دا ویلي وی چې دا ستن د سپینو زرو ده نو تا به ورسه بحث نه کولی ولې په خپلو دلایلو باندې دا هم ثابتولی شوه. یو دور داسې چې امام مالک رحمت الله علیه د امام صاحب خلاف د خلکو خبرو باندې خلکو به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قیاس ته ترجیح ورکوي لکه څنګه چې نن زمانه کې پسې خلک بګ بګ کوي. دغه شانتې په هغه زمانه کې امام مالک رحمت الله علیه ته دا راورسېد چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ښه سړی نه دی. امام مالک رحمت الله علیه به ورته ډېر بد الفاظ ذکر کول. امام مالک رحمت الله علیه یو ځل داسې وشوه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راغې مدینې منورې ته. چې کله مدینې ته راغی په مسجد نبوي کې د امام مالک د حدیثو درس کېدو. چې کله درس د حدیثو ختم شو حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ورپاسېدو د امام مالک سره میلاو شو. کله ورسره میلاو شو امام صاحب رحمت الله علیه ته وایي د کوم ځای نه راغلی؟ امام ابو حنیفه ورته وایي د کوفې نه. امام مالک وایي د کوفې ډېر خلک چې دي نو د کوفې خلک منافقان. حضرت امام مالک فرمایي اشاره په استهزاء ته ورسره یا خو د کوفې خلک منافقان دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي ستاسو نوم د مالک بن انس وایي د کوم ځای؟ وایي د مدینې منورې. قرآن کې الله وایي ومن اهل المدینة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. د مدینې بعضې خلک چې دي منافقان دي تاسو ته پته نشته موږ ته پته ده. الله قرآن کې وایي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دا خبره وکړه امام مالک رحمت الله علیه ته جواب دی انداز کې ورکړ چې مدینه کې بعضې خلک منافقان دي تا ته پته نشته موږ ته پته ده. امام مالک رحمت الله علیه پوه شه پته خو ورته وه چې دا عقلي ډاریکن دلایل امام ابو حنیفه ورکولی شي. ورته وایي الست بابي حنیفه ابو حنیفه نه؟ حضرت امام صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي بلا
زاغه بلایم ها زه امام ابو حنیفه یم. یا به د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډیر انتها قدر شپه په دوانه ناسو په مسله باندې ریسرچ کاو لګیا. دا هغه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دی. کله چې د علم ډیر شهرت خور شو بعضی خلک د عربو نه را روان شو رال د عمر دی وخت کې کم و د امام صاحب رال چې کله راورسېدو چې دا وایي چې دا څنګه سړی دی چې د علم دومره شهرت یې خور دی چا نه تپوس وکړه ابو حنیفه چېرته نو چا ورته ویې دغه کس دی هغه زګین کې ناست دی لاړ شه وینې دغه پسې رال د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ولید د امام محمد شاګرد ابو حنیفه دا چېرته دی چې زه ورته معلوم شو کله د امام صاحب رحمت الله علیه خواته رال نو دی خو د عمر نه کم و دغه شان عجمي و عربي نه و نو د دې خیال دا و چې موږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه په عربۍ کې علم معلومو نو دوی په استهزاء یعنې د ټوکې په انداز ورته وایي السلام علیکم السلام علیکم. اصل کې قرآن کې سورت یاسین کې لفظ څه ذکر دی سلام قولا من رب الرحیم سلامون دی خو چې کله په اسم باندې الف لام داخل شو علما په دې پیږي بیا د دې نه تنوین اخیره کې ختمیږي نو دوی ورته السلامون الانکه السلام علیکم دی دوی معلومه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته د صد سراواله ورته وعلیکم السلام یا جامع الالف اللام والتنوین پتا سره سلامتی ای د الف لام او د تنوین جمع کوونکو په اسم کې ان علمي جواب ورته ورکاوي چې دا ولید معتقدی شو چې واقعي شخصیت ډیر لوی یو پیر داسې ناس د شاګردان خواته ناس دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو باندې چراغ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وای یا امام صاحب ابي واوین او واوین یو واو که په دوه واو باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته بي واوین په دوه واو باندې شاګردان حیران دي امام صاحب دا کومه تذکرہ کوي دا څنګه جواب ورکړي او ورته بارک الله فیکا کما بارک فی لا ولا الله دې ستا په علم کې برکات واچي ابو حنیفه لکه څنګه چې الله فی لا ولا برکات اچي هغه سره پاسې لاله شاګردان را مخ کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وای امام صاحب سړی دا سویلو ابي واوین او واوین په یو واو که په دوه واو تا ورته چې بي واوین په دوه واو باندې د دې څه مطلب حضرت امام صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي وا امام صاحب قربان ورته فرمایي وای د تاسو کو د التحیات تشهود په باره کې دوه قول دی یو د سې دي التحیات لله ٹھیک شو والصلوات یو والطیبات دوه واو کم چې موږ وسوایو او دویم قول دار التحیات لله والصلوات الطیبات په والطیبات کې واو نشته په یو تشهود کې دوه راغلي دا کم چې نن سبا موږ وایو او په یو کې یو واو راغلی د تاسو کې چې یو واو والا تشهود وایم او که دوه واو والا ما ورته چې دوه واو والا تشهود ودا توایس چې وکړه چې الله دې برکات واچي پتا کې ستا په علم کې لکه څنګه چې برکات اچي لا ولا د لا ولا څه مطلب دی امام ابو حنیفه ورته د اتلسمې سپارې آیات الله نور السماوات دې کې الله فرمایي زیتونه لا شرقیه ولا غربیه د خونونه دومره برکتی ده چې د دې په شان برکتی ونه مشرق مغرب کې نشته مبارک ونه نو ته ماته دعا وکړه چې الله دې تا کې برکت راچي ستا په شان امام نه په مشرق کې شته او نه په مغرب کې شته شاګردان ویل وا دا امام ابو حنیفه حافظه په ورید تور سره به کم حد ته رسیده کله چې امام صاحب رحمت الله تعالی علیه ابو منصور جعفر را وغوښتو چې ته زما قاضي القضات چیف جسټس جوړ شه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته ویل تراشه نن مازیګر له ورته جواب وای نن ورځ باندې او د شپې ابو منصور جعفر 300 مولیان را جمع کړو لوی علماء را جمع کړو هغه ته وی ماته د څه سوخای چې زه ابو حنیفه خپل تابعدار جوړ کم او دا زما چیف جسټس شي کدا زما چیف جسټس ټوله دنیا به زما چیف د قانون مطابق شي ټوله دنیا به ما ومني چې امام ابو حنیفه په شان لوی سره ور سره دي ادریس او مولیان لګیا دي او ابو منصور جعفر ته مختلفه طریقې ورخي مختلف چې دسي به رامني کې دسي په سبا چې کله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راغی د ابو منصور جعفر ورته وای زما قاضي شه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته زره دی اهل نیم اوس د امام صاحب ذهانت ته ګوري وای زره دی چیف جسټس اهل نیم اهل ولنیم د سواجنه ویلو الان کې د امام ابو حنیفه شاګرد امام ابو یوسف بیا راغنه بعد روستو په خپل باندې قاضي القضات جوړ شو امام ابو حنیفه څنګه اهل له شاګرد اهل
د دې وجې نه ویل چې ستا د اهل بیتو د پیغمبر د اولاد سره دشمني ده، د هغه د اهل سره د دشمني ده، زه به ستا مدد کوم په دې، زه د دې کار اهل نه. امام ابو حنیفه اشاره دې طرف ته. هغه ورته وایي کذبت ابو حنیفه، دروغ دي ویل ابو حنیفه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لاس داسې راونی د ابو منصور جعفر دې باچا. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي باچا سلامت، که زه دروغجن یم امیر المؤمنین نو دروغجن قاضي نه جوړیږي، او که زه دروغجن نیم نو ته دروغجن یې، بیا ته څنګه امیر المؤمنین باچا جوړ شوی. چې دا خبرې ولې دي امام ابو حنیفه ته وایي ځه عجب درته نشته مه جوړېږه، عملي شه په یوه خبره باندې. زما وروڼو په جیل کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه شهید دی، د کوم حکم چې موږ ته مونځ کې شوی صراط الذین انعمت علیهم، الله موږ ته د هغه کسانو لار وښایي چې تا په انعام کړی. انعام والا خلک کم دي؟ انعم الله علیهم من النبیین، د نبیانو نه صدیقین رښتونی، والشهداء شهیدان. امام ابو حنیفه شهید. همدقه ابو منصور جعفر نه بعد یو باچا بل لاغی، هغه ورته بیا وایي ته به زما قاضي القضات جوړېږي. امام ابو حنیفه ویل نه جوړېږي. بس دی په ظلم باندې دننه کړو. اوله ځلې په امام ابو حنیفه چې سزا یې ښودې وه 15 شکولې به یو میدان ته راوایستو چې دی ومني، او د خلکو به مخکې به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په کوړه باندې 15 شکولې واخو، چې وی نه منو ده څه وخت بعد یې په سزا زیاده کړه 50 کوړې به امام ابو حنیفه د خلکو په وړاندې باندې واخو. او بیا 100 کوړو ته قصه واورېده، سر باندې به امام ابو حنیفه په کوړه باندې واخو، خو نه ورسه منو ده. وی که زما سباله زمانه دی او کس په حق کې لږ زیاتې کمې وشي زه به الله ته څه جواب ورکړو. دومره د الله نه یریدونکی انسان. دې وجې نه جیل کې واچاو، او چې باچا ته پته ولګېده چې د ده نه ماته خطره جوړېږي چې زه څومره ظلم د ده څه کوم، نو په زهر یې ورته خوراک کې ورکړو. او چې کله امام صاحب رحمت الله علیه ته زهر ورکړو نو حضرت امام صاحب یو واخه په دې زهرو د پاسه. تاسو د ډاکټر نه تپوس وکئ، ډاکټر به تاسو ته دا خبره کوي چې کله انسان ته زهر ورکړي او دا جسم یې داسې وسولې داسې زور پرې وکړي نو دا زهر په جسم کې زر خورېږي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وواخو، هغه زهر په جسم کې زر خواږه شو. چې کله امام صاحب ته پته ولګېده چې وفات کېږي، حضرت امام صاحب رحمت الله علیه په سجده کې پرېوت، د سجدې په حالت کې تی روح لاړ، شهید شو رحمت الله تعالی علیه. د جیل نه راووتو، دومره لوی جنازه وه په اوله ورځ باندې، خو د دغه جیل نه خپل شاګرد ته شاګردان به نظربند خواله راتلو، نو ورته وی دا مقبره چې کومه دا د باچا سلامت دلته مقبره وه، معنی نوم یې دی دا مقبره دغه سبکل ده په زور باندې اغستې ده، په دې کې ما مخه خوئ، دا حرامه ځمکه ده، د دې باچا په ځمکه ما مخه خوئ. رای ول دی خوا بغداد کې، او په دغه بغداد کې امام ابو حنیفه ازران ورته غالبا د دې په مقبره وه، په دغه مقبره کې ولزه په پیسو د امام ابو حنیفه واغستو، په هغه زګین کې خاخ کو. په اوله ورځ چې کله د امام صاحب رحمت الله علیه جنازه وه، نه نیټو نه خبرونه نه چاته پته و، 50,000 خلک د امام صاحب رحمت الله علیه په جنازه کې شریک. څو ورځې به خلک راتله د امام صاحب رحمت الله علیه په قبر به جنازه کوله. د هغه شخصیت و چې کله دا خلک ولیدو نو دغه باچا ښځې نو خاوند ته ویل تا وبېلله، ابو حنیفه وفات دی شهید دی، هغه بیا م وګټله. وی تا څنګه وبېلله؟ ته وګوره په مرګ باندې د هغه خواله دنیا را روانه ده تاویږي، په مرګ باندې د هغه خواله دنیا را روانه ده تاویږي، د هغه قبر نه راځي. ته د خلکو ظاهري باچایي، امام ابو حنیفه د زړه باچا دی، په زړونو باندې راج کوي. داسې یو پیر یو زنانه بوډۍ راله، ورته ویل ابو حنیفه را کپله راکړو، زما مناسب ریټ راته ووایه، ځکه به تجارت کوم، 40 کمیټۍ ته به لاک روپۍ تنها علما لیکي د دې وخت مطابق ورکوله. نن سبا مولا ته ټول کله څومره تنها ورکوي، ایک تنها امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو کس ته په لکونو تنها به ورکوله. کله چې فقه تدوین کوله لیکلې، محدثین فقها ماهرین د نحو صرف په منطق پکې ناست، ښځې ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هسې کم قیمت ووایي، ویل په دې ده. هغه ویل مړه ته مذاق په ما پسې مه کوه بوډۍ ښځه. امام ابو حنیفه وایي مذاق نه کوم، خو چې تا ویل مناسب ریټ نو ما له شرم راځي، مناسب ریټ دا دی. داسې شخصیت یو پیر یو چا ویل د ابو حنیفه ډېر صبر کوونکی انسان دی. نو شاته پسې یو سړی واپس را روانو، کنځلې پسې کولې، ډېرې کنځلې پسې وکړې.
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل کور ته راورسېدو نو د دروازې نه ورته مخ راواړو ورته ستا کنځلې ختمې شوې که زه کور ته نه وځم که څه باقي زله تش که او منډه کړه لاس یې ورته ښکل کړه تندی یې ورته ښکل کړل ابو حنیفه ما ستا صبر معلومه تا کې څومره لوی صبر الله جل جلاله یې ښودی داسې شخصیت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه یو ګاونډي و د شپې به چې کله امام صاحب رحمت الله علیه کور کې و هغه به څه اشعار ویل او ګیرې به یې کولې امام صاحب رحمت الله علیه یو شپه هغه آواز واورېد سحر تراویح ته تپوس یې وکړه په مسجد کې خپل کې چا ورته ویل هغه خو پلانکي صاحب ګیر کړل دی قانون ول دی جیل ته ویل سکي شراب کې امام ابو حنیفه پسې لاړو چې کله لاړ هغه سړی راپاسې دي سچو صاحب امام صاحب ته تاسو دومره تکلیف ولې کاو زه به هم غوښتی که څه کار امام صاحب ورته وایي زه په دې خپل ګاونډي پسې راغلی او ورسه پرېښود چې کله پرېښود خلک دلته مې اعتراض کوي یاره جي دا د قاضي امام ابو حنیفه ولې آزاد او دی خو شرابي واوره چې کله یې پرېښود ابو حنیفه سره روانو په لار کې ورته امام ابو حنیفه وایي ای زما ګاونډي لاس یې راونیو ورته وایي امام صاحب رحمت الله علیه ورته وایي تا ته زما نه تکلیف دی هغه ورته داسې وکړه امام صاحب ستا به شان شخصیت خو په هر حالت کې زمون خیال ساتې ستا نه ما ته څه تکلیف دی امام ابو حنیفه رحمت الله ته دا ګیلې ولې کوې د شپې وایي ته اورې ابو حنیفه امام صاحب ورته فرمایي ها زه اورم ورته زه ستا نه ګیلې نه کوم زه چې چا په دې نشه راړولی هم زه د هغې نه دا ګیلې امام ابو حنیفه وایي خامخا وایي که چېرته زما نه ګیلې کې زما زړه کې دا شک هغه چې دا حالت ولید چې دا کم شخصیت هغه زیره توبه وایستو د مرګ وخت د امام صاحب د مرګ د پورې به د په درسونو کې شریک ناست داسې شخصیت لاس باندې خلکو قسم په الله سنن دلمی کی روایت ده نبی علیہ السلام فرمایلی دا الله نور رڼا به د ځمکې نه په یو نیمه صدۍ کې اوچتېږي او امام صاحب چې کله وفات شو 150 هجري وه یوه نیمه صدۍ وه وینئ د الله جل جلاله هغه عجیز بنده هغه شخصیت نن سبا بعضې خلک اعتراضات کوي بعضې خلک ناپوهه دي د امام صاحب رحمت الله علیه د تاریخ نه دي خبر امام صاحب د دومره لوی درجې شخصیت دومره لوی شخصیت په تاریخ کې ها په هغه زمانه کې خطیب بغدادي نام چې کم کس تیر شوی دی عالمو الله دې په هغه هم رحمتونه نازل کړي رحمت الله علیه هغه یوه حصه د ده په مدحه کې لیکلې وه یوه د ده په مذمت کې لیکلې د امام صاحب ابن حجر عسقلاني رحمت الله علیه ملا علی قاری رحمت الله علیه وروسته چې څومره تاریخدان رال د هغه په مخ باندې بیرته اعتراضات وروسته ځان یې اوچت نه کو امام صاحب رحمت الله علیه په بغض کې ډېر ټیټ تللی حالانکې هغه په خپله تقلید کې ډېر سخت امام شافعي مقلد لیکن شوافی ورته بیرته په مخ باندې هغه اعتراضات وروسته هغه له کوم مصنف ابن ابي شيبه والا ورسره اختلاف کړل تاسو دې مصنف په فقه حنفي کې 12,70,000 مسائل دي 12,70,000 او په دې کې صرف په 124 کې او په دې 124 کې مزوس تحقیق نه کوم چې پورا تحقیق وکي نو په 12 مسلو کې یعنی په 12 لاک او 11,000 مسایلو کې صرف 12 مسلې د سړي چې پاغه کې دا معلومات به عام کستنه کیږي چې په دې کې امام صاحب پټی کې د مصنف ابن ابي شيبه وال نو یاد وساتئ د مشرانو د ګستاخۍ نه ځان ساتل د قدر احترام پزله کې ساتل من د خپل خلکو ته خیر کدا خلک د امام صاحب په باره کې ګستاخی کوي تاسو بیا عالم ته ګستاخانه لفظونه م ذکر کوئ من به د دلایل په مقابله کې جنگ کو د دلیل په میدان کې به من راځو دې توزان په دې خخکاری چې خلکو ته دا وایي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته دا دومره حدیث یاد دومره خپل زوی حماد د مرګ په وخت کې چې کله ورسره میلاو شو امام صاحب رحمت الله علیه ورته پیرو فرمایل الحماد زویا دا یو زوی صرف ابو حنیفه دا د دین لقب دی دته یک تنها د په دین کې داسې شخصیت الحماد ما ته 15 لکه حدیث یاد دي د دین ته صرف 15 خبرې د خلاصې په تور کو څنګه ته یا په خپل سو شاګردان سو مبارک په عبد الله بن مبارک فرمای یتیم فی الحدیث په حدیث کې د مثال نمونده کې د امام صاحب رحمت الله علیه شاګردان فرمای ضعیف حدیث به رچانه نه غست حدیث صحیح او هغه حدیث به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غست دا امام صاحب رحمت الله علیه د پیدایش څنګه واقعا حیران شي انسان چې د مور او پلار د کمی درجه دغه مور په وخت کې او په اخر وخت کې په سر والے کېده د مور به مور ترایستا لیکن امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل یو پیر د ولي په غاړه ناس د په ولا کې مڼه را روانو
امنه راواغسته وی خوړ عالم کې د داسې اشیاء په باره کې راځي چې په لار کې یو څیز د خوراک پروت دی خرابېږي ضایع کېږي که دا چا وخوړ دی پې ګنهګار نه دی هغه مڼه چې کله وخوړه زړه کې ورڅه شک پیدا شو ثابت نومې دی نعمان ابن ثابت نعمان د امام صاحب نوم دی د پلار نوم یې ثابت وایي ثابته مڼه دې وخوړه که په ورځ د قیامت الله تپوس وکړي چې اودس ته ناست وي مڼه دې خوړلې وي څه جواب ورکړي په دې شک کې د ولې په غاړه باندې روان دی لاړ زی لار وای چې زاغه زګین ته ورسېږم چرته چې د مڼو باغ چې زا باغ والاله د دې اجرت پیسې ولا ورک ډیر سفر وکړ او باغ ولیدو چې راغه پاغه کې بوډا سړی ناست داغه باغ یو څنګه د مڼو دی ولې تر ازولان د امام صاحب خواله ورغی سره راغلی جوانه د امام صاحب پلار هغه ته سره راغلی ثابت رحمت الله علیه ورته فرمای زه د یو خبرې معافی لراغلی سره ورته د سما پیله وی معاف به مې کې وی ته ووایې معاف به دې کړم وی ستا د دې باغ یو مڼه زما خېټې ته رسېدل ده د دې کمې څانګه چې په وله کې پرته ده د دې ولې یوه مڼه یې راغستې وه د دې څانګې نه او هغه زما لاسو ته رارسېدل او ما خوړل ده یې دله درکم که معاف کوي او ورته یې نه دي معاف امام حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي د امام صاحب پلار ولې جي مات مې کا کار به در څه وکړم پیسې به درکړم څه وی زه به وکړم ورځ د قیامت جیرېږم د الله نه او ورته وایي ثابته معاف کوم د خو په یو شرط ثابت رحمت الله علیه ورته فرمایي څه شرط دی وایي شرط مې دا دی زما یوه لور ده خوله چاړی ده په غوږونو کڼه ده په سترګو ړنده ده په لاسو خپو شله ده که د هغې څه واده کې معاف به دې کم امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دا پلار ورته وایي څه وخت بل طرف ته مخ واړه او سوچ که بیا مخ ځان څه دا سوچ وکړو چې مڼه دې خوړل د الله ته به په ورځ د قیامت څه جواب ورکړي بیا یو طرف ته دا سوچ کوي چې ته به ټول عمر د دې خدمتونه کې دا خوشحاله ده بیا یې لی راشه د دې خدمت وکړه خو چې په ورځ د قیامت الله ته جواب ورکولو ته بس راواړېد ورته وایي ټیک د ستا د لور څه زه نکاح کوم نکاح یې وشوه واده یې وشوه رخصتي وشوه ثابت رحمت الله علیه کمرې ته راغی د واده شپه ده کمرې ته ننوتو ښځې ورته نظر اوچت که ورته یې وکاته چې ته څنګه ولیده چې هغه ناسته ده او ما ته یې وکتل چې زه کمرې ته رانوتم دا خو که کڼه وی څه به یې اورېدی نه کړنده وی څه به یې لیدی نو یو چغه وویل الله اکبر بېهوشه را پرېوت خلکو رامنډې کړي چې رالو وبې پې واچېلې چې کله په هوش کې راغی اصغر هم سر ته ناست دی ورته وایي ثابته ته ولې بېهوشه شو څه وجه ده ورته وایي تا ماته وایي چې په سترګو ړنده را خو بینا ده ستا لور خو بینا ده تا ماته ویل چې په غوږونو کڼه ده ستا لور خو په غوږونو اوري تا ماته ویل په خوله چاړی دا خو اوري خبرې کوي تا ماته ویل په لاسو خپو شله دا خو هغه دی سمه برابره ناسته تا خو ماته وایي زما نظر په پردی ښځه ولګېد زه چېرته برداشت کولی شم اولنی ځل په پردی ښځه مې نظر ولګېد سوچ وکړئ دا پلار دی د امام اصغر ورته وایي واه تا ته څه پته ده زما مراد دا نه و چې په سترګو زمونږ په شانتې لندېږي په خوله باندې داسې چاړی چې خبرې نه کوي په غوږونو داسې کڼه ده چې اوري نو په خپلو لاسو داسې شله ده چې ګرځېده نه شي دا مطلب مې نه و زما مطلب دا و چې په سترګو باندې پردی سړی نه دی لیدلی ړنده ده په غوږونو یې پردی خبرې نه دي اورېدلي کڼه ده غیبت یې نه ده اورېدلی ګانې بچانې نه دي اورېدلي کڼه ده په خوله باندې غیبتونه نه دي کړي چاړی ده په لاسو خپو د کور د چاردیوارۍ نه نه ده وتې شله ده خو ستا بزرګي چې ما هلته لیدلې وه د یوې مڼۍ معافۍ له راغلی وي ما ته پته وه چې ستا په شان شخصیت ما ته بل نه میلاویږي پاک او زما دا لور هم ډېره پاکه وه دې وجې نه ما تا ته درکړه تاسو اوس ووایئ چې پلار مور د دې درجې بچی به ابو حنیفه پیدا کړي بچی به امام اعظم ابو حنیفه د ترکو روایت دی چې کله بچی تعلیم ته کینی وایي دنه موږ امام اعظم په علم کې جوړو ستا د ملک څه خلک دي ستا د ملک د کویت او د کبابو د سعودي عرب د کبابو متاثر خلک راپاسي د ابو حنیفه په باره کې ګستاخي کوي څوک چې د کافر او د هندو او د انګریز د لاسو نه پیدا شوي خلک یا به موږ ته اوس د امام ابو حنیفه اصلیت ښیي تاریخ اوراق راواړوئ تاسو ته معلومات وشي وصلی الله علی خیر خلقه محمد